بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. سورة العلق دیرشتم پار ابتدائی آیتونه دي. دا سورت العلق وی ذکر چی دا دی سورت پا دویم آیت کی لفظ دا علق راغلی. دا سورت مکی سورت دا ہجرت نولان دی نازل لی پا دی سورت کی یو رکوع نور لس آیتونه دي. پہ اعتبار دا ترتیب قرآنی سرا شپگ نوی دی او دا نزول پا لحاظ سرا دا سورت اولانی نازل دی. پا قرآن کی اول دا سورت نازل شوی. دا دی صورت دا مخ کی صورت سر ربط او مناسبت دا دی چی با مخ کی صورت کی دا انسان تخلیق بیان شو چی دا منگ دیر خیصہ پیدا کردی او پا دے دیکن دا انسان تخلیق بیانی گی چی دا انسان منگ دا یو کمزوری ٹوٹے و دا قطرین پیدا کردی. شان نزول دا دی آیاتون دا دی صورت دا سی دی. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرمائی چی کل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمر سلویخ تو کالو تا ارسید نو نبی علیہ السلام بتنہائی خوخولا. نبی علیہ السلام پا غار حرا کی دا عبادت دا پار زان تا زی برابر حضرت خدیجة الکبرى رضی اللہ عنہ دا یہ بی بیوہ دا دور وزو دریر وزو دا پار بیزان تا لگون تی خوراک واقعست او ببی یوڑی حلتا بے دا ضرورت مطابق خوراک کا کو عبادت کے بلگیو. نبی علیہ السلام پا غار حرا کی ورزی دا خپل معمول مطابق پدی کی حضرت جبریل علیہ السلام نبی علیہ السلام لراغے او نبی علیہ السلام توئی اقرأ باسم ربک الذی خلق. دا پینز آیاتنے نبی علیہ السلام فرمائی ما انا بقارئن زخو قارن مال لکل لستل نرازی سکول تعلیم میں دا دکڑی دا سبق نشم ویلی. جبریل علیہ السلام غاڑا ورکو زور لگ ورکو بیاوتی اقرأ بیاوی زنشم ویلی پدریم پیرے زور لگ دیر ورکو بیا نبی علیہ السلام تو اقرأ. نبی علیہ السلام سورت شروع اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. دا پنز آیاتون پدغ مقبان دی نازل شو. پدی دیکھئے اعتراض او سوال علماء ذکر کئی چکل یو معشوم تم سڑی یو لفظ ہوئی نا معشوم پا آسان ویلی شی اکا معشوم تا سڑی خبر شروع کی بچے تو وی اللہ ناغا معشوم خل جوڑی وی او دا نبی علیہ السلام عمر غپدی وقت تلویخ کالا دی او جبریل علیہ السلام تی اقرأ دیوی زنشم ویلی دا خواجیب خبر دا. نو تفسیر روح المانی پدی دے کہ دیر مزیدار خبر کردی دا اگا دا چی جبریل علیہ السلام جان سر در ریخم و پا کپڑ کی دا پنز آیاتنا لکل روڑیو نا نبی علیہ السلام تیوی دا سبق او آیا دا لکل او آیا دانا چیز در تویم و تیو آیا نا دی لکل تا گورا او تیو آیا. نو نبی علیہ السلام کو لکل نوز دا شوی او په لیکلو خو نبی علیہ السلام نه پیدو نو چې دی وی ما انا بقارئن یعنی دا لیکل مال داسې ناراضي دا نه چې نبی علیہ السلام لستل نشو کولی اگر چې ماشومان کولی شي. په دې کې دا جواب تفسیر روح المانی ذکر کړی. دا سورۃ نازل شو اوس د بسم الله مثل آیت سر بسم الله او کنه نو په بعض روایتو کې راځي چې د دې اقرأ بسم ربک الذی سورۃ سرا جبریل علیہ السلام دا بسم اللہ آیت ہم روڑیو بسم اللہ او ورسر اقرأ. دا ہو پینز آیاتun نازل شو. نبی علیہ السلام چکل کور تلاغی ام المؤمنین تو فرمائی خدیجة الکبرى رضی اللہ عنہ خپل حیبت و تبیان کو دیر یر پر آغلی و اگے وتوی چې الله پاک بتا ته چرتم تکلیف نه درکې ځکه ته غټو خلکو سره احسان کې د یتیمانانو پرورش کې خلکو سره خېګړه کې تا ته الله پاک نقصان نه درکې. بهر حال دا آیاتنا په دغه موقع باندې نازل شو. تدین بعد په دې صورت کې د الله جل شانو شفقت ذکر کې چې انسان ته تپو یا نو مونږ ته تپو درک پویا مې ته په قلم باندې درکړه. مفتی شفیع صاحب رحمت الله علیه فرمایي قلم درې قسمه دي. یو قلم د الله دی دیم قلم د فرشتو دی او دریم قلم د انسانانو دی. د الله قلم
چې پاغي باندې الله رب العالمین د مخلوق تقدیر لیکل دي هغه صرف الله قلم دی دمغه قلم چې فرشتي پاغي باندې لیکل کې لکه مثال اعمال لیکي چې ته نیک عمل کې فرشتي لیکي بد عمل کې فرشتي په قلم لیکي دا قلم د فرشتو دی او دریم قلم د عام انسانانو دی خلق چې په خپل لیکل کوي او قلم درې قسمه دي بیا ابتدا د اسلام کې د ابو جهل چې دا ډېر رذیلو نبی علیہ السلام بچ بیت الله شریف کې مونږ کو دا خډیر بدمعاش سړیو نبی علیہ السلام ته به دلته مونږ نه راځي بیت الله کې مونږ نه کې نبی علیہ السلام په خپل عبادت کو لیکن دې ظالم بنه پرې خو یو پیر په بدمعاشي کې راغی نبی علیہ السلام ته وایي چې چیرې بیا مې په مانځه ولیدي نو تعالی بزو په 60 باندې خپکېږم چې وی قتل راغی نبی علیہ السلام مانځه په ولاړ دی عبادت کوي ابو جهل راغی په بدمعاشي کې د خویلو زه ډېر مالدار یم او زما ډېر ملګری دی ما قوت دی چراغی چې نبی علیہ السلام ته مخامخ ورتلو سړی واپس روان شو دغه خپل بدمعاشي چا ورته چې نبی علیہ السلام کو عبادت کی تو واپس ولې روان شي وای چې نبی علیہ السلام لورتلم په دې کې ماته د اور خندق مخه تراغه د اور خندق می ولیدو او د اور په خندق کې دا چې پری دي نو زه دا غینه او یریدم زه خواله نو ورزم شاته ذکر روان شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل کمخ کې تللی وي نو فرشتو به ته ټوټه ټوټه کړي دا ابو جهل لعینو الله جل شانه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته آیاتونه نازل کړل او د دې ابو جهل بدبختی بیان کا چې دا خډیر بدبخت لري سړی د مونږ نه منې کوي او دا خډیر بدبخت لري یو انسان چې په هدایت دی د نیکه کارونه کوي دا بدبخت هغه منې کوي او دا دومره بدبخت لري چې په خپل د دین نه اوړي آیا د خیالدار چې الله دې نه ویني نه الله پاک دې ویني دلته الله پاک سزا ورکړي د قیامت پر ورځ باندې د تندین نشي او دې به جهنم تراکاږي او دا که ابو جهل وی زما مجلس ته زما ملګری دي بس ملګری دی راو غواړي موږ سره د مقابله وکي نو کله ملګری بل فرض راو غختل نو موږ په پد باندې هغه فرشتي راول چې هغه پیاده دي هغه فرشتي براول لیکن دې شرط خپل ملګری مقابله تا نشي راغوستي الله جل شانه فرمایي اقرأ تقول لا بسم ربك الذي خلق فنم درب ساغا چې الله هغه ذات خلقات چې پیدا کړی دي انسانان تمام مخلوقات خلق الانسان من علق پیدا کړی دي انسان د ویني د یوې ټوټې نه اقرأ تقول لا وربك الاكرم الذي علم بالقلم او صارب دیر عزتمند هغه ذات علم چې خود لیدل کل بالقلم د قلم په ذریعہ علم الانسان خود لیدل انسان کما هغه سو لم يعلم چې د تنو معلوم کلا هرگز ذات نه ان الانسان لا يطغى یقینا د انسان سرکشي کوي رآه استغنا دا چې د خپل ځان مالدار غني لکه ابو جهل ان الى ربك الرجع یقینا طرف ته واپس دا ارایت الذی ینها آیت بنا کچغمن کوي خلق اغمن کوي عبدا یو بندا نیک بند اذا صلى کله چې دی مونږ کوي ارایت ان کان علی الهدى آیت بنا ان کان کچروی دا نیک بندا علی الهدى په هدایت باندې او امر بالتقوى یا دی حکم کوي په تقوا باندې ارایت ان کذب وتولى آیت بنا دا کذب چې دی تکذیب کوي وتولوا دی اعراض کوي د حقنا لکه ابو جهل الم يعلم دین فیږي بان الله يرى بشک الله پاک دی ویني کلا دا سندا لئن لم ينتهي كجردي من نشود دی خپل بدکارنا لنسعم بالناسيه بخام قادرا کاغود تندید وختونه ناسیه تندی چې دی دو کاذبتن دا دروغجن دی قاطعه او خطا کی دن کړي فليدعو ناديا فدير او بليغ فل د مجلس ملګری سندعو الزبانيا درد چې من براو بل په زبان خپل پیدل فرشته کلا هرگز ذات نه دی بن شد د خپل کارنا لا تطيعه واسجد واقترب تتابداري د مکوا واسجد تسجدو کا واقترب الله پاک نزدیشا
دا آیت د سجدي او تاسو بیا سجده وکي په دې